الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين سورہ انعام اتم سپارہ او 149 نمبر آیاتی مبارکہ دی آیاتی مبارکہ کی رب العالمین د مشرکین د یو اعتراض او داغی د یوی شکوی جواب ذکر کئی مشرکانو یو اعتراض وکو یو شکوی اکڑلا و یو گیلی اکڑلا گیلا او اعتراض د مشرکینو دو چې مسلمانانو ته اوی چې یو کار د الله د خوښۍ او د رضا نه بغیر نکیږي نو کومونږ مشرکان یو نو دا خو الله زمونږ شرک غوښتلی دی نو دې کې زمونږ څه قصور دی دا هر څه خو د الله په خوښه د الله په اراده او د الله په رضا کیږي نو کو الله غوښتلی وی نو نه به مونږ مشرکانو نه به زمونږ پلار نیکه مشرکانو مونږ به هم ستاسو په شان مسلمانانو نو دا شکوا او دا اعتراض مشرکینو وکړو نو الله تبارک و تعالی په دې آیات مبارکه کې هغې ته جواب ذکر کوي د هغې دا عقیده وه کل شیء بمشیته تعالی چې هر څیز د الله په اراده او د الله په خوښه کیږي او یادا چې دی مسلمانانو ته یو زورنه غونته ورکوله چې تاسو وایئ چې هر څه الله کې او د الله په خوښه کیږي نو خو بیا خو موږ نه قلار کینئ الله زمونږ دا شرک هم غوښتلی دا ستاسو عقیده نه ده نو یو الزام لګو په مشرکینو په دې مسلمانانو باندې نو رب العالمین دې آیات مبارکه کې د هغې جواب ذکر کوي وجه دا ده چې علما وایي چې یو اراده ده یو رضا ده که هر د ګناه کار بنده کوي دې کې د الله اراده وي اراده د الله وی خو رضا د الله نه علما وایي دوی ځکه دا اعتراض کو چې دی په اراده او رضا کې فرق نه دی کړی یو د الله اراده ده یو د الله رضا ده نو چې د ګناه کار یو بنده وکړي دی کې اراده د الله وی خو رضا د الله پکې نه د الله خوښه نه چې دی داسې وکړي نو اراده وی بغیر د ارادې نه کیږي نو اراده د الله وی خو رضا د الله نه وي لکه علما وایي دا د اهل سنت والجماعت عقیدم ده چې دا کافرانو دا کفر چې دی دې کې د الله اراده ده خو د الله رضا نه ده الله په دې رضا نه دی چې دی کفر وکړي نو دا د الله خوښه نه ده اراده د الله وی خو رضا د الله نه وي مرضي ستا ده کفر ستا دی ګناه ته کوي اراده د الله شته خو الله وی ګورې خوښه مې نه ده ګورې خوشحاله پې نه یم چې ته یې وکړې رضا مې نه ده او نور ستا خوښه ده
اراده د الله پکې وي او رضا د الله پکې نه وي. سیقول الذین زردا چې اوبوایي هغه کسان اشرکو چې مشرکان دی سوای لو شاء الله کچره الله غوښتلې ما اشرکنا نو مونږ به شرک نو کړی ولا آباؤنا زمونږ پلارونو به هم شرک نو کړی ولا حرمنا من شیء او نه به حرام کړی مونږ څه شی. دا خو د الله په خوښه ارس کیږي. نو رب العالمین ورته یو بل جواب هم ورکوي چې دا شرک زما خوښ وی نو تاسو مخې ته تاریخ وګورئ ما په مشرکیانو باندې څومره عذابونه راوستي دي. نو کو شرک زما خوښ وی نو بیا زه د مشرکانو له دا عذابونه ولې ورکوم؟ دا ما چې یو نه مني هغې له مې څومره عذابونه ورکړي. نو د دې نه معلومه ده چې الله وایي زما ګورئ شرک خوښ نه دی، زه ستاسو په شرک باندې رضا نه یم. کذالک دغه رنګې کذب الذین نسبت د دروغو کړی هغې کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و اغیم نسبت د دروغو کړو توحید د الله ته یووالی د الله ته وی الله یو نه منو دا اغیم کړو. نو چې وای کړل حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې اوسکلو دوی عذاب زمونږه. نو الله وی چې شرک کړو ما په عذاب راوستو. نو دې ته تاسو نه ګورئ چې شرک زمانه دی خوښ ځکه خو مې په هغې عذاب راوستو. نو کو شرک زما خوښ وی خو ما به په هغې باندې بیا عذاب نه راوستو. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. قل تو ورته ووایه ای زما خوږه حبیبه هل عندکم من علم آیا ستاسو سره شته دی څه دلیل؟ کو په دې خبره باندې ستاسو سره دلیلي دا کمې خبرې چې کوئ نو بیا خو راته یو دلیل راوړی چې د الله شرک خوښ دی ځکه موږ مشرکان یو ځکه پلار نیکه مشرکان دي. حدیث مبارک کې راځي کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. هر بچے چې پیدا کیږي دا په فطرت د اسلام پیدا کیږي. هر بچے که د کافر او د سیک او د هندو په کور کې پیدا کیږي خدا په فطرت د اسلام پیدا کیږي د مسلمان پیدا کیږي. فابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. بیا پلار نیکه یا یهودی کی یا نصرانی کی یا مجوسی کی. نور دے پیدا په فطرت د اسلامی. هر معشوم په دنیا کې چې په کم ځای کې په کم خطه کې معشوم پیدا شو کل مولود یولد علی فطرة الاسلام دا الله په فطرت د اسلام پیدا کی. دا خو پلار نیکی یهودیان جو یهودی کی، پلار نیکی مجوسیان جو مجوسی کی، پلار نیکی نصرانی جو نصرانی کی. قل هل عندکم تو ورته اوایا اے زما خوږه حبیبه هل عندکم آیا شته دی ستاسو سره من علم څه دلیل فتخرجوه لنا نو ښکاره کوي هغه دلیل مونږ ته او خیراته که نه کو په دې شرک د سره څه دلیل یي نو وی خیراته ان تتبعون الا الظن تابیداری نه کوئ تاسو الا الظن مگر د ګمان. د الله حبیب تا خو تش د ګمانونو خلق دی او په ګمان ورپسې دي دی سره دلایل کم دی. وان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر خپل اٹکل کوونکي تخرسون اٹکل کوئ دروغ وایئ د ځان نه جوړوئ په اٹکل باندې خبرې را پرېږدئ نو یوه خبره یوه او بله بله. ان انتم الا تخرسون نه تاسو مگر په خپل اٹکل په خپله باندې اٹکل خبرې کوئ او په اٹکل پسې روان یئ. تاسو سره په شرک څه دلیل دی؟ قل تو ورته ووایه فلله الحجة البالغه. د الله سره په وحدانیت دلیل غواړئ د الله د وحدانیت دلایل ګورئ ډیر مضبوط دي ډیر مضبوط دي. چرته په شرک دلایل او چرته د الله په وحدانیت باندې دلایل. د ته څه وایي
وی پیا عجب کیف یعصی الالہ، وی ډیر تعجب دی چې څنګه به د الله نافرمانی بندو کی. فی کل شیء آیت تدل علی انه تعالی واحد، چې هر شي ته ګوري نو د هغې نه دا ټپکاویږي چې الله یو دی، چې څه شي ته ګوري نو د هغې نه د الله وحدانیت راوځي. نو څنګه به تعجب وکړلی شي، څنګه به سړی د الله نافرمانی وکړي چې هر شی په دې دلیل دی چې الله یو دی. نو ستاسو سره په شرک دلایل نشته دی، راشئ د الله دلایل وګورئ د الله په وحدانیت. قل ته ورته ووایه فلله الحجة البالغه، خاص الله لره دی دلیل مضبوط او محکمو. په د الله په وحدانیت خو ډېر مضبوط دلایل دي. دیو جن علما وایي د فقه مسله ده چې یو سړی د غر په سر کې ناسو، د مسلمان نه دی لیدلی، د جماعت نه دی لیدلی، د مسلمانۍ نښې نه دی لیدلی، او د کافر د دنیا نه لاړ، الله به یې مواخذه کوي که نه؟ کوي به یې مواخذه. ولې به یې مواخذه کوي؟ ته به وایي ده خو مسلمانان نه لیدلی. علما وایي د دې ته نه کتل چې د انور په ټیم راخیږي او په ټیم پرېوځي، شپه په ټیم راځي او شپه په ټیم ځي. دا دومره نظام ښه برابر چلیږي، خو د دې په شا یو رب شته دی او په هغه ایمان راوړه پکار. د دې مواخذه به د ده کېږي؟ دا دلیل نشي جوړېدلی د ده، خپل سوچ به کوي او دې دلایلو ته به ګوري. هغو چې کوم شي ته ګوري نه د الله وحدانیت تې نه ټپکاوي. قل فلله الحجة البالغه، تو ورته ووایه خاص الله لره دی دلیل محکمو. د الله په وحدانیت خو د الله سره مضبوط دلایل دي. الله دې د هر څه نه خبر دی. ګورئ خیال کوه، هر څه الله اینی. ګورئ الله په هر څه باندې خبردار دی. ګورئ فلله الحجة البالغه، خاص الله لره دی دلیل محکم په وحدانیت او په یووالي باندې. علماء لیکلی دي وی یو کس وفات شو، بل سړی خوب کې ولید چې الله وبخلي. وی چې وی بخلمه، خو چې جنت ته تلم نو راټینګې کړم چې جنت ته مه ځله. وی د جنت په دروازه باندې راټینګ کړم چې جنت ته به نه ځې. د جنت په دروازه کې ودرولم چې مخې ته به جنت ته نه ځې، تا ته د جنت د تلو اجازت نشته دی. مې ولې راته نشته دی؟ وی چې تا یو ورځ خوراک وکړو، ډوډۍ لتلی وي، چې واپس د ډوډۍ نه راتلی نو غاښ کې د سړي د غوښه مخه نښتي. وی تا یو پردی کڼ کې مات کو، د غاښ نه دې پې غوښه لر کړې وه، هغه کڼ کې دې لا په ذمه باقي دی. جنت ته به لا نه ځې، تا سره خو لا د کڼ کې حساب پاتې دی. هغه کڼ کې خو لا تا نه دی ادا کړی، د پردي دغه نه دې کڼ کې نیم کړی و او د غاښ نه دې پې هغه غوښه لر کړې وه، د هغې کڼ کې حساب خو لا تا سره پاتې دی. قل فلله الحجة البالغه، د الله دلیل ګورئ ډېر محکم او ډېر مضبوط دی. دا مه وایه چې الله ترې ناخبره دی. فلو شاء لهداکم، که چرې غوښتلی وی الله لهداکم نو خامخا هدایت به یې کړی و تاسو ته. که الله غوښتلی وی نو تاسو ته به یې هدایت کړی و اجمعین ټولو ته. نو ته وایې چې الله ولې نه غوښتله چې دا ټول مسلمانان وي؟ ښه به نه وه چې الله غوښتلی وی، نو چې الله ستا ایمان وغواړي او فیصله وکړي نو بیا خو دا ایمان شو، خو جبرن ایمان شو. الله در باندې په زوره راوړو، خو ستا خوښه یې که نه خوښه نو جبرن ایمان چې دی دا د الله په نزد معتبر نه دی. که خو ستا اختیار نشته نو امتحان خو نه شو. نو ځکه الله وی که ما غوښتلی وی نو ټولو به ایمان راوړی، خو به جبرن راوړی، په زور به د باندې ما راوړی، او جبرن ایمان چې دی هغه د الله په نسبت باندې نه دی قبول. فرمایي سیقول الذین اشرکو، زرد چې او بوای هغه کسان چې مشرکان دي، لو شاء الله کچری الله غوښتلی وی
ما اشرکنا نو مونږ به شرک نو کړی ولا آباؤنا او نه پلارانو زمونږه ولا حرمنا من شی او نه به حرام کړي مونږ څه شی کذالک دغه رنګې کذب الذین نسبت د دروغو کړیو هغې کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې وو حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې دی اوسکلو عذاب زمونږه قل ته ورته ووایه هل عندکم آیا شته دی ستاسو سره من علم څه دلیل فتخرجوه لنا نو هغه روباسئ ښکاری کوي مونږ ته ان تتبعونا تابعداري نه کوئ تاسو الا الظن مگر د ګمان و ان انتم نه تاسو الا تخرسون مگر په اټکل باندې خبرې کوئ قل ته ورته ووایم فلله الحجة البالغه خاص الله لره دی الحجة دلیل البالغة محکم او مضبوطه په یووالي خپل باندې فلو شاء لهداکم کچری غوښتلی وی الله لهداکم نو خامخا هدایت به یې کړی تاسو ته اجمعین ټولو ته